افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولقد آتینا موسی الکتاب. دا آیت نمبر واقعہ دیکھیں دا ذکر کیگی کہ او یہود د زمانے د رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو آبا و اجداد چې پیغمبران ورته راغلل نو هغه یا د هغه تکذیب وکړو نسبت د دروغ ورته وکړو یا هغه شهیدان کړو. ولقد آتینا تاکیک سره ورکړو موسی علیہ السلام تال کتابا کتاب وکفینا الګولیو مونږه من بعد پس ددنا بالرسل پیغمبران متواتر. د قفینا معنا مونږه متواتر ورپس پیغمبران لګولو. نګوره د موسی علیہ السلام نه بعد د بنی اسرائیل په هر کلی کې نن بچاوې وی الته پیغمبر راغلی کوم ځای کې ګرانډ هل نو سبا چې عبد القدوس راغی موږ سره وډلند هل کوم پیغمبر راغلی صحیح شو. نو په دغه بل کتره چرته نه سیمې ویلې د بل طرف نه وی موږ سره دې ته وی وقفینا صحیح شو. ځکه چې بنی اسرائیل کې سوار د زره پیغمبران نه سوره سوار د زره ادا سوار د زره انبیاء د رسولان نو څه انبیاء او د نبی او رسول ما تاسو ته فرق خودلو چې رسول هغه پیغمبر ته وایي چې خدای ورته شریعت ورکړي او نبی هغه پیغمبر ته وایي چې د زوړ پیغمبر شریعت باندې عمل کوي او دا غي تجدید کوي دا څه کوي دا غي تجدید کوي رینیول کوي صحیح. او کوم چې خلکو پکې امندمنت کړي د خپل خواهشاتو مطابق هغه راکړي. وقفینا الګولیو مونږه متواتر من بعد پس ددنا بالرسل پیغمبران وآتینا ورکړو مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم تال بینات معجزې. بینات معنا معجزې دی بیناتونه ویزیبل معجزې مراد دي. کومه معجزې وي ویزیبل پستر ګولې دي شي ها د مور نه پیدا وروند باندې پیدا اثرات کو اب ټیک شو. د برس مرض مریض او باندې پیدا اثرات کو هغه ٹھیک شو. د خټینه و مرغه جوړ کړ پکې وو داسې ووالو زله ابو والتا وعیدناو اتایت کړو مونږه دې بروح القدس پتایید جبرئیل امین افکلما جاکم آیا کلم چرات تاستا رسول پیغمبر بما پا آغا پیغام لا تهوا چه نخوخو انفسکم نفس نستاسو چه دا سی پیغام بیراوڑو چه ستاسو دا خواهش مطابق با نو ستاسو دا خواهش مطابق با نو ځکه انسانان د دوی همیشه خواهشات حاکم وي او نور شیونه د هغه محکوم ګرځي. دا یو مسله ولیکه چې د انسان کمزوري ده چې همیشه د باندې خواهشات حاکم وي نور سيزونه داغه محکوم وي. نو دې دا نه کوي چې خواهش د دین تابع کی بلکې دې دا غواړي چې دین د خواهش تابع کی. صحیح. دا جګړه روانه ده زمونږ د ماډرن خلکو جګړه سره هم دغه جګړه ده چې دین به د خواهش نه تابع شي خواهش به د دین تابع شي. افکلما جاکم رسول آیا کل چوراغ تاست پیغمبر بما پدا سے خبرہ لا تہوا چنخو خولا لا تہوا پا مانا دو لا تحبو چنخو خولا انفسکم نفس نستاسو استکبرتم نتاسو انکارو کدا غیدا ففریقا کذبتم یو ڈلد پیغمبرانو کذبتم تاسو تکذیبو کو چی تاسو دروغ بائی تاسو خدای پیغمبران نہیں وفریقا تقتلون ابل ڈلد پیغمبرانو تاسو شہید اولا. زکریا علیہ السلام شہید کو یحییٰ علیہ السلام شہید کو یرمیاء علیہ السلام شہید کو نحمیاء علیہ السلام شہید کو الیاس علیہ السلام غریب تلاڑو غرطا ہوتا چلتا ہوتا غرطا. نمبر 1 وقالوا قلوبنا غلف وقالوا ادوی سو دا یهود د زمانه د رسول پاک قلوبنا زمونگا غلف دا پلورل او جمع د اغلف اغلف د غلاف نه غلاف ته وای پوشتا. وقالوا قلوبنا غلف ادوی چې زمونگا په پوش کې نغښتي دي سکه په پوش کې نغښتي دي. نو چې په پوش کې نغښتو دوه معنا ده. یو معنا دا ده چې پوش کې څه شی اونغښتن څه شی ورته بار نه نشي نه وته یو خبره. دویمه دا چې پوش کې سړی انغښتل الګي شی کمپلیټ شي چې کار کمپلیټ شي نو به سړی وسوږي
هغه په نو دوی په دې یو لفظ باندې دوه خبرې پیغمبر علیه السلام ته کولې وی زمونږ زړونه په پوش کې نغښتي دي یو معنا دا ده چې هغه ځکه کې الریډي کومه پوهه ده هغه دومره کمپلیټ ده چې موږ ستاره پوهه ضرورت نشته او دویمه دا ده چې په پوش کې نغښتي دي ته چې څه خبرې کوي نو څه وخت ضایع کوي دا زمونږ ته دنه کېږي نه دا ډول خبرې ولیکه کله یو دی چې دی یو لفظ خلفون باندې دوه مقصد چې په پوش کې نغښتي دي دغه ته ولیکه چې پوش کې کم شی ونه غښتې شي نو یو خدا چې د بهر نشي ورته نه وته نشي او دویمه دا چې دا پوش کله تاوی چې کله شی کمپلیټ شي وقالو دوی قلوبنا زمونگا غلفن پا پوش کی نغختی دی بلغنهم اللہ دا اس اللہ تعالیٰ پر رد کری چه پوش موشنر خدای پہ لعنت کر دے بلغنهم اللہ بلکہ لعنت کرے دوی بانے اللہ تعالیٰ بے کفرین پا سبب دا کفر دا دوی فقلیلا ما یؤمنون دیر لگ دا دوینا ایمان راوڑی ولما جاؤں کتابون ولما جاءهم كتاب اكل چراغ دے یہود تا کتاب من عند اللہ دا اللہ جانب نمزی کتاب دا قرآن مراد دے یہود نا مراد کم یہود دا زمانے دا رسول پاک ولما جاءهم کل چراغ دے تا کتاب دا جانب دا اللہ نا مصدق چی تصدیق و تائید کون چی علماء دا آغا کتاب مغاهم چی دوی سر نو دوی سر تورات ہو نو دا قرآن کریم دا تورات دا مضامین و تائید دے په تورات کې په انجیل کې په زبور کې د پیغمبرانو صحیفو کې او د قران مضامینو کې بنیادی طور فرق نشته ولما جاء کتاب من عند الله مدالته یو مسله لیکي چې ته مصدق زکوي چې بنیادی مضامین د ټولو کتابونو یو دي بنیادی مضامین د ټولو کتابونو یو دي صحیح تشریح او تطبیق مختلف دي تشریح او تطبیق معنی اپلیکیشن تشریح او تطبیق مختلف ده ځکه بنیادی موضوعات د ټولو کتابونو څلور سیده دي څو سیده څلور نمبر اول عقاید نه عقاید د ټولو کتابونو یو الله باندې عقیده فرشتو باندې عقیده پیغمبرانو باندې عقیده لایف افټر ډیث باندې عقیده دغه څه فرق شته عقاید نمبر 2 اخلاقیات نو د اخلاقیات څلور برانچ دي څو برانچ دي څلور تاسو لیکلی دي نو دا څلور برانچ دي نمبر اول څه شي عدل سوشل جسٹس دی عدل نه مراد جوډیشری مراد نه ده څه مراد ده سماجی انصاف معاشرتی انصاف دویم احسان دریم عفو او درگذر دریم څه شي عفو او درگذر او څلورم بیوقوف سړي سره نه انوال کېدل هغه ته صفح وي صاد فاحا فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل بیوقوف سړي سره ارګومنت نه کوي چې پته ورته ولګي چې دا خرج ویل نو وخت ورته نه ځای کوي او کې بابا مونږ واسطه صحیح شو نه صلح صفا نه وي وسره ډېر دا وایي ډېر پر پاس خپل راو باسا صحیح شو لفظ خپل راو باسا چې به وقوف سره وي چې هغه په دلیل باندې کویږي د خروج یې ده نو خروج سره وخت نه ځای کوي صحیح ورته بابا مونږ څو تا نه شوې دا بد اخلاقی ده نه خوش اخلاقی هم دغه تداره چې دی وقوف سره ارګومنت کوم هغه به وقوف تر کو نه انسانیت ته پکې نه پکې سړی ته ستانه په مروت کویږي نه په خبره کویږي څو وخت ځای کوي وسره دریم اعمال دریم برانچ سره اعمال او اعمال دوه قسم دي یو هغه اعمال چې الله سره تعلق دي دا پنځه عبادت پاږي دي او دیم هغه اعمال چې د انسانانو با هم دیگر یو بل سره متعلق دي نو پدې کې لوم بنې شي خاندانی امور څه شي د خزې خاون تعلق د پلار او د اولاد تعلق د مور او د اولاد تعلق خاندانی امور نمبر 2 معاملات څه شي معاملات خرصول غسل اجاره رهن فلان 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 نمبر 3 نظام حکومت څنګه نظام حکومت هم د حاکم او د رعیت با همي تعلق نه وسی څه شي تعلق ته بس یو عمرانی معاهده ده څه شي ده
یو عمرانی معاهده د حکمران او د عوام مصر، او څلورم بین المملکتی تعلقات. څه بین المملکتی، د مملکت سره تعلق، د حکومت سره تعلق، د ریاست سره تعلق. دا اعمال شو. او څلورم برانچ مسئولیات. څه مسئولیات ډیوټیز. ادا دوه دي په حیثیت د مسلمان، دوه ډیوټي دي د آدم علیه السلام زمانه را روانې دي. یو دعوت، یو څه دعوت، او دویم جهاد. نو بس دا څلور برانچونه دا یاد ساتئ. نو بس دا ټول کتابونه د ټولو کتابونو پیغام دی. لہذا په دې کې څه فرق نشته. البته اوس داري چې بني اسرائیل سمونځونه کول دای درو کول، ایسو کو درې کول، موږ څوک پینځه کو. بای آدم علیه السلام سور روزي نیسلې، هغه د هر میاشت درې روزي نیولې. موږ سور نیسو، موږ په ټول کال کې یو میاشت روزي نیسو. صحیح دې ته وایي د تطبیق اختلاف. دې ته څه وایي؟ د تطبیق اختلاف. دیو جن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کتاب کی چیپٹر لکھے باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد والشرائع مختلفۃ. دا باب دا مسئلہ ذکر کړي چې اصل دین د ټولو پیغمبرانو یو دی، شریعتونه مختلف دي. اصل دین ټولو پیغمبرانو یو دی، شریعتونه مختلف دي. شریعت د اپلیکیشن ته وایي. څه ته وایي؟ اپلیکیشن. لکه دا به استاد یو مثال درکم چې په کوم ملک کې د ریوینیو دا کاغذونه نه، افغانستان کې د زموږ کاغذونه نه، حکومت سره داسې نظام شته چې ګډوډ شوی دي. قوانین نو چې قوانین نشته، نو چې عدالت کې فیصله کې اپلیکیشن به څنګه کې د قانون نن بس په گواهانو کې نو په سبا نه کې سبا کې په شاهدانو باندې به کې چې باید د سلوش پنځیر را لای گوايو کړ چې او د ازمکه د فرید خان دا د ازمکه مونږ ته پته ده چې دا فرید خان پلار سره واده، فرید خان نیکه سره و، بیا د فرید خان لا اوس په عبدالقدوس غلط دعوا کړی ده یا غلطه قبضه پیل شولې ده. البته تطبیق دغه چې په گواهانو به کې په چې کوم ځای قوالیش ته نه ته گواهانو ضرورت نشته. البته بس کاغذ په پیل کا فزیکل ایویډنس خبره ده کړه. ولما جاءوا کل چراغ دویتا کتاب د جانب د الله نا مصدق چې تصدیق کوونکې علماء دا کتاب مخون چې دوی سره وکانو ودوی من قبل مخکره دینا یستفتحون علی الذین کفروا چې افتخار به کولو. استفتاح معنا افتخار، چې افتخار به کولو پاکستان باندې چې کفر کړي دي. نو څه افتخار به کولو؟ بیا دی يهودو با کافرانو ته وی نورو غیر مسلمو ته وی بیا یو پیغمبر را روان دي خاتم النبیین، موږ بیا غتره بیا زموږ حکومت وی. الله تعالی فرمایي دې پیغمبر راتونه مخکې خدای افتخار کولو دې پیغمبر راتونه باندې څه کو افتخار کو. فلما جاءوا خو چې کله راغی دا پیغمبر دوی ته ماغه پیغمبر غرفو چې دې پیژندلو کفرو به انکار وکړه نه غنادن انکار وکړه نه په ایروګنس باندې. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت اللہ دے پدا سے انکار کونکو بانے بے سمشتر و بے انفسو دیر ناکار دے آشے چھ دے خرید کری دیا گئے بانے زانون اخبر سشے سناکار دے ان یکفرو دا خبرہ چھ دو انکار کئی بے ماد آ کتاب انزل اللہ چھ نازل کری دے اللہ تعالی ادا انکارو لکئی بغیان دا ایروگنس دو وجہ بغیان د ایروګنس د وجه یا بغي په معنا د عداوت راځي، بغي په معنا د دشمنای د وجه چې دوی وی د بني اسرائیل نه پیغمبري بني اسماعیل ته ولاړه. نو توري چې عداوت تصور شین د عداوت معنا دا ده چې د دوی د پاره دا شی هندرنس جوړ شو چې پیغمبري د بني اسرائیل د کوره بني اسماعیل ته ولاړه. ټول پیغمبران بني اسرائیل کې راتل، دا باندې پیغمبر د بني اسماعیل کې موږ نه منو. صحیح شو چې بادشاہان یې همیشه امام مرضی وي، حکمران یې همیشه څوک دي؟ امام مرضی دي. باغیان دا غداوت د وجه ان ينزل الله من فضل خبردار چې نازل الله تعالی من فضل مهربانی خپلا یعنی وحی علامن فاجا باندې یشاء چې خو خېشي من عباد د بندگانو خپلنا فباءوا نو دا خلق افتشو بغضب غلا غضب په ډیرو غنو غضبونو باندې یو غضب د پاسه بل غضب معنا په ډیرو غضبونو افتشو
ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الا ان فی السیئات تجاذب، یو ګندګي چې د وکړه ګناه هغه بځان پسې 200 ګناونه نور راځي، 200 ګناونه بځان پسې نور راځي. وللکافرین غضب مهین، ادا کافرانو لپاره غضب د ذلیلونکي. واذا قیل لهم کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان راړئ بما انزل الله، په هغه شی چې نازل کړی دی الله تعالی، یعنی دوی ته ان بریف وویل شو چې راځي په یو خبره اتفاق کړو چې څه شی خدای نازل کړی په هغه باندې ایمان لرو، چې څه شی خدای نازل کړی نو زموږ لپاره څه مشکل نشته. موږ په قرآن ایمان لرو، په تورات پاغیم لرو، په انجیل پاغیم لرو، په زبور پاغیم لرو، په نور صحیفو د پیغمبرانو پاغیم لرو. نو الله تعالی وایي چې دای له کله دعوت ورکړي چې راځي یو اجمالی خبره کو چې څه شیخ خدای نازل کړي پاغي باندې ایمان راړو، نو دای فورن باټم لاین کې چې دا موږ رانی سي دا خو څه خبره ورته منو ها، نو بیا خو قرآن باندې ایمان راړو، نو دای نه 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 قالو دوی نؤمنو منگ ایمان ساتو بما فقط پا کتاب انزل علینا چه نازل شوید منگتا ویکفرونا دو انکار کئی بما وراء دی کتابنا علاوانو کتابنونا وهو الحق، حالانکہ دانو کتابنو حق دے مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا مزامینو دا کتاب مغاون چه دوی سر دے. نو اس اللہ تعالیٰ ورطی چک دا دوی وای چې نه مونږ صرف په کتاب ایمان راړو چې کوم په مونږ یعنی په موسی علیه السلام نازل شوی دی. الله تعالی وای هغه کتاب کې دا لیکلو چې پیغمبرانو مړوي، هغه کې دا لیکلو کپای کتاب باندې ایمان ساتي، هم په کې د پیغمبر شهیدول ناروا دي، پیغمبر ته دروغجن ویل ناروا دي. قل تورتو آیا فلم تقتلون، پس بیا تاسو ولمړو انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل مخکر دینا ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو ایمان درونکي وي په خپل کتاب باندې. نو پیغمبرانو کوم تاسو د کتاب خبره کوله، موسی علیہ السلام نه بعد سره پیغمبران چې راغلي وي کوم کتاب خبره کوله د تورات. نو الله تعالی وایي چې تورات باندې مو ایمانو، نو د تورات خبره کوونکی پیغمبر مو شهید ولیکو. ولقد جاءكم، الله تعالی وایي چلو د موسی علیہ السلام نه رسو پیغمبران خو پرېدا دا چې کوم دغه کتاب راوړل چې کوم خبره کوي چې موږ په دا کتاب ایمان ناړو، دغه موسی سره هم سګړي. ولقد جاءكم تاکي سر راغله او تاسو موسی علیہ السلام بالبينات واضح دلائل باندې یا شریعت باندې، ثم اتخذتم العجل، بیا جوړ کړو تاسو ګیلکه څه شي تاسو څه ګیلکه، ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو جوړ کړو ګیلکه من بعد پس د دینا په حیثیت د الہ د معبود. وانتم ظالمون، حال دار جتا ظلم کوونکي وي. واذ اخذنا ميثاقكم، آیات هغه چې رسلو مونږه وعده تاسو، ورفعنا فوقكم الطور، اخور تکړو مونږه فوقكم د پاس تاسو الطور، کوئی تور غرد. دې آیت تعلق ته آیت نمبر 63 سره، آیت نمبر 63 مخکې تیر شوی وموږ سوی آیت نمبر 63 وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بغیر دغه خبره کوي. نو سره خپل سبق چې وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ آیات کاغه چې غستلیو مونږه وعده تاسو، ورفعنا فوقكم الطور، اپو تکړو مونږ د پاسه تاسو دا تور کر خذو، دلته یو لفظ د پټ پروت دی، قلنا مونږ ویل خذو انسی ما آتیناکم بقوه، اغا کتاب چې مونږ درکړی تاسو بقوت مضبوطیا سره، واسمعوا او وایورئ، واسمعوا وایورئ، یعنی کتاب صرف دې لپاره نه دی چې بس ویني سره خپل وای یا ختمونه سوا نه، واسمعوا وایورئ. واسمع زمونږ قرآن صرف سره لپاره صحیح، ابل سره لپاره ختم لپاره سره لپاره الله تعالی وی چې دا کتاب مضبوطیا سره وی چې واسمعوا وایورئ، واسمعوا او وایورئ. نو وایورئ معنا په طلب د پوهه. قالو نو دوی سمعنا اوریدل د مونږه، وحسینا اجسو به کړم دي، وحسینا اجسو به کړم مونږ دي.
واشربوا في قلوبهم اچول شو یا سول شو في قلوبهم فزلد دوی کی العجلہ محبت دگلکی بکفر پسور د کفر دوی قل تورتا آیا بیس ما یامرکم به ایمانکم دی بیس ما یامرکم به ایمانکم تعلق دے آیت نمبر 9 سره آیت نمبر 9 ګور چوئی دا قیل لو آمنو ایمان ناڑی پاغچنا دل کردے اللہ نو دیوئی نؤمنو بما انزل غلینا مونگا ایمان ناڑو پاغ کتاب چھ مونگتا نازل شده دے نو صلی اللہ تعالیٰ ورطوئی دا گلکی عبادت چھ مکو دا خو دیر خی ایمان دے چھ شرک طرف تا مراح کی حوصلہ سفل سبق دا قل تورتا ہو آیا دا صرف قرآن کریم دا ہر آیت ویسو بلی سی سر لگے چھ دا اللہ تعالیٰ ستر ریفرنس کئی چھ بے سمایا مرکم دیر ناکار دے آشے چھ حکم کئی تاس تاغیبان ایمان تاسو یعنی شرک دا خواجب ایمان دے چھ تاس دعوت دسدر کئی شرک ان کنتم مومنین کتاسو مومنان وی قل تورت دیوی چلو مومنان یو کنیو آخرت او جنت اسم زمون دا پلار زائد ہے آخرت او جنت دا زمون دا پلار جاگیر دے آئی کہ دبل چا ایسا نشتا صرف مونگ بزو نو اللہ تعالیٰ ورطوئی خواہ نو بیا دا دنیا کی وال صلاح خوری خدایم بے خوبا سا طول خلق در نفرت کئی یو پکار دارے چھ مرک تا انتیار کئی ستا مرک تا قل تورتا آیا ان کانت لکم الدار الاخرہ کچھلی بیا غا خیستکو داخلت یعنی جنت پنیز دا اللہ بالے تاثر پارا خالصتا صرف من دون اللہ سے ند نور خلق دا پارا فتونو الموتا بیا خود مرگ آرزو کئی کنتم صادقین کتاثر استنی ازکا سڑائی چی جوان کی دیر تنشن اکثر خودکشیو کی سو کی خودکشیو کی یا دعا کے خدای مالا مرگ آوالے سوئی اللہ تعالیٰ ویسی تاسو خدای والی اس پیرشیوی نو که دا آخرت جنت یوال اس تاسو ٹیکی دا بچہ پکی سنی یا خود مرگ ارزو کئی خو اللہ وی دا سکی بلکل وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ ہرگز بدوی آرزو دا مرگنو کی ابدن کلہم بما قدمت ایدین پسرب داغ بد عمل چڑوان دے لے گلے لا سند دے واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ علم لنو چلے پظالمانو پیشنی دے اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا مرگ ارزو کو پریدا دا مرگ ارزو کو پا دنیا کی اس کو پا جوان دمر حریسان ندی لکا دا یہودیان حتی چرا مشرکان نزیاد دی پا جوان نہیں وَلَتَجِدَنْ لَهُمْ او یقیناً تبہمی دوئے اس کا دیو وقت سکرات دا در سے وارد کوئی بچے انٹی سمیٹنگ تھی ماتا یو را دی یهودو کنسر ماتا تو پیدا روشی شن اروسا رکھا ماتا زی مختیزو اروز بس لگے دلو چیزے وَلَتَجِدَنَّهُ أَخَامَخَا تَبَمُمِدُ أَحْرَصَ النَّاسِ زیاد حریصان دا خلق مقابلہ کے علی حیات الپجون باندے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ایون دا مشرکانو نزیاد حریصان یعنی مشرک او اندو بم دورا دا برگن یریگی لکا دے چیریگی ایود او اندو خود ذکر یریگی اخوی سباسی بیا پا بل شکل لازم صحیح اخو تناسخ والا دی اخو رین کارنیشن را دی اخوی دا بل شکل لازم یود احدون خوخیو کسد دوئے لو یعمرو دا چی عمر ورکیشی الفسنت انزرکالا اللہ تعالیٰ چیرو زرکالا شو کلت زرا دا تارا عذاب نکنجی خلاص ہو رہے وما هو بمزحزحه من العذاب اند دا زرکالا عمر دا اخلاص ونکرد من العذاب دا غذابنا ان یعمر چی عمر ورکیشی زرکالا خب یا بمرگ رضی و غذاب بفیس کی واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ واچ کے ان کے دا چی دوی عمل کے قل تورتا او آیا دا اس یو سڑے یہودیانو کی عبداللہ ابن سوریہ دا غنام آوا پیغمبر علیہ السلام تراغے وی تعالیٰ دا پیغام سوک رہی اللہ طرف دا پیغام سوک رہی پیغمبر علیہ السلام ورتے دا عبد پختہ دی خبر طول انبیاء دا پیغام یو فرشتہ رہی جبریل معلم جبریل لڑی ایو بس بیا زمونږ استا جوړ نه راځي پیغمبر اسلام ورته څنګه جوړ راځي دا جبريل د قوه سابقه زمون نکار غرق کړی دی بلا عذابونه راځي دغه په عذاب مکلف سو جبريل په عذاب مکلف سو چې چا پیغام راړه کوم با پیغام اونو باندې الله تعالی به جبريل ته ورسه پوسنو ځکه تیز تل کړي څه کړي تیز تل کړي نو دوی ورته وی یاره جبريل خو زمون ډیر بدی شي ځکه د مونږ نکام راکړي سابقه قومونه ټول نو کړی الله تعالی وی دا خرڅ انم دي دا جبريل سره دشمنه سره تصور ته جبريل دا کارونه په خپل خوښته خبره دا شیخ په مثال ورکو وی دا داسې ده لکه میل مین تا ته او خطر راړي
میل مین دا میل مین تا ته وخت راړي اچھا پاره کې تا ته مو خور کمزوري لیکلي ته میل مین بدل راکې صحیح حالانکه دا دې کې څه ګناه ده ته کې څه ګناه ده قل تورتا وایا من کان عدو لجبريل هغه څوک وي دشمن د جبريل نو جواب دلته پټته الله دا دشمن دی څوک چې جبريل دشمن وي نه الله دا دشمن دی ولی فإنه ذکدا جبريل نزله نازل کړي دا قرآن غلا قلبک فزرستا باندې باذن الله فاذن الله مصدقا لما بين نزله على قلبك اوس دا څه کوم خبره کوم دا تاسو لګي نه لومبه وخت زی لومبه تر دې وخت بیا دماغ ته کنوي کیږي لیټران دماغ ورکه زړه اګه ته ورکوش نو بیا به ایمان جوړ شي کله خبره زړه ورکوش شو ها کله ته نه ورکوش صرف علم دی ینه ګوره درې تعلق دي لکه دا کوم د تفسیر بیان څه کوم یو خدای صرف وخت باندې لګي په دې خو ګوره کېده په دې وته نو ته علم جوړ شي است جوړ نشي نشستن وقفتن وبرخاستن یوا دویمه دا چې په دې وګونو کې ورننه وته او دماغ کې ځای ولسنه علم ته جوړ شي څه جوړ شي علم ته جوړ شي او چې الته دماغ کې علم جوړ شي او هغه د زړه ورکوس کوي نو ایمان ته جوړ شي څه شي ته جوړ شي ایمان ته جوړ شي نو د عام انسانانو دا غي د پاره شی دماغ ته اول راځي زړه ته رسېږي دماغ ته اول راځي زړه ته رسېږي پیغمبر وحی به زړه ته منبرات دماغ ته رسېږي نو بس هغه د کمپیوټر په جبه کې ورته وای ها چې د پیغمبر وحی دا په هارد ډیسک باندې خطا بس باندې وخت په هارد ډیسک باندې دا پریم نتلا دا پریم ذکر ایم کې شتي دا پسدله په هارد ډیسک باندې بیا ورته هارد ډیسک ها دا پیغمبر دا ډایرکټ هارد ډیسک کړل صحیح شو یعنی ټمپرری خو په ریم باندې وي دریم نه بیا ترانسفر کې درته دا ریم نه بیا هارد ډیسک ورته دا ګرم ډیر ماهر دی پیسې نه سر کو دا تاسو کې د عبدالقدوس سره کمپیوټري مدلم دا شی انسټال ها څه شي انا دا ورته انسټال کړم تفسیر قل تورتا وایا من کان غدو لجبريل تعالی تاسو فرید خان باندې انسټال کړل دو حضرت ملاقات نه پچو څه زرانو نه واخلي لذت کی لگی قل من کان عدو لجبريل تورتا وایا سوچ دشمن لجبريل نو الله دا دشمن دی ولی فإن لو زکدا جبريل نزله على قلبك د نازل کړي دا قران پزستا باندې باذن الله په اجازه د الله نو پته ولګیدا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به جبرئیل نه دا قران رسیو کو نو دای په وګ او په دماغ نه رسیو کو دای په څه رسیو کو دای په د دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د ریپیټیشن ما غو ضرورت نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به جبرئیل سره شی ریپیټ کو نه خبر تاسو ته لیکل کړي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به صرف خاموش ناشته او توجه به کوله توجه معنا دا چې بس بٹن صحیح دباو شي کمپیوټر په جواب کې څه یعنی بٹن صحیح دباو شي او فایل نمبر هغه صحیح روان یو بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس صرف دا توجه کوله تایید سورہ القیامه سورۃ القیامه هدایت آیت نمبر 14 نواله 19 کو لا تحرك بلسانك ابتدا کې پیغمبر اسلام ته جبرئیل لاغه او وحی به ورتراړه نو پیغمبر اسلام ما طرف ته ګوره حضور اسلام ته جبرئیل لګیا ځلاسه کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وفيغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمت ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء الله تعالى غلش
مو جيب له حرکت ورنه ورته ویسه جيب له حرکت ورنه لا تحرك بلسانك ونخذ دي قرآن بان جب خبل لتعجل بتسهري غسته الله تعالى ورته بتصوار غسته ان علينا جمعه تحقیق سره مونږ باندې لازم د جمعه محفوظ کول دي څه شي کمپیوټر کې چې محفوظ کې نو څه ورته سیف سیف کول دي پزړستا کې ان علينا جمعه تحقیق سره مونږ باندې لازم دي سیف کول د استاد کې وقرآن اب یاري وایس کول دي بیا څه بیا یعنی البته بیا سره دا کی بٹن آن کی شروع کے صحیح ٹیپ شوی کله ٹیپ شوی ٹھیک ہے نا ہاں لاؤڈ سپیکر ورته آن کی دلی ته ویو قرآن الله تعالی وای چې بیا د ریوایز کوم چې تو کو صحیح ریکارډ شوی فاذا قراناو کله چې مونږ ولولو دا قرآن مونږ معنا یعنی جبرئیل ولولي فتبع قرآن نتفالو کوا معنا مینز کنسنټریټ کوا فتبع قرآن فالو کوا کنسنٹریشن سرا قراءت جبریل ثم ان غلینا بیانا ابیا تاکہ سرا پمون لازم دے ایکسپلینیشن اللہ تعالی وی یو خدا چې قرآن بدل نظر کې جمع کو تجبل حرکت مور کو یوا دویمه دا چې ریپیټ کوم به درته نو صحیح ته صرف داو کا چې جبریل سره وخت لګای نو ته وی ډیو کنسنټریشن اور صرف چې بس هغه زړه متوجي چلتا لوح باندې خيږي سکی چې په سیډي باندې صحیح ورخي چې سب کی صحیح او الله تعالی فرمایل چې درې مده چې ثم ان علينا بیان او قرآن ایکسپلینیشن غواړي قرآن څه غواړي ایکسپلینیشن غواړي ایکسپلینیشن به تم زکوم نو ګوره پیغمبرم د دې محتاجو چې د قرآن ورته خدای ایکسپلینیشن کړی وي نو کوم خلک چې د خپل ځان مفسرین جوړیږي ایمان ختميږي صحیح شو چې د شیخ ته نه کینی چې قرآن کې ځکه پیغمبر ته الله تعالی و ایکسپلین کوم به درته زه تشریح به درته کوم نو چې اوسره وې په خپل په قرآن پوهیږم اصله کې د عیسایت نه انکار دا یو ځل مسله ولیکه دا عیسایت څه نه عیسایت چرچ چې کله د برایو مرکز شو څه شي د چرچ د بدو مرکز شو د بدو مرکز ان سنس چې بادشاہ د زمانه کمی بدای کول چرچ ولا تایید کو بادشاہ زمانه کمی بدای کول چرچ به تایید کو حفاظت کول ورکو پیدا ذل الله ده دا څه شي دا د خدای شهر ده دا د خدای سایه ده صحیح یوا وین چرچ د بدو مرکز سے پدی اساس چې خلکو ته د کفاره تصور ورکړه زه تصور د کنفیشن چې بس ګناونه کوي او سنډه باندې راځه او څه شي واسکر چې شو بس هغه تمام صحیح شو بس چې پریس ته وخت بخله شوی صحیح نو دا د برایو مرکز شو صحیح یو دادوا دریم چرچ په دغه زمانہ کې د علوم دشمن شو زه دشمن شو د علوم د دې وجه بلا ډېر عالمان د ساينس او ټیکنالوژي عالمان یا د استرونومي عالمان د چونه تا چونه وایو ها دا انا د هغه په بټو کې اوسو د چانه جيبه پرې کړې چانه لاسونه کټ کړ چاله د زهرو پیاله ورکړې چې ته ولې وایې چې زما ګول درچا کړل لګي صحیح اته پاکستان می کولې خبره کې دا زموږه عقیده خرابه دا فتوی بچاور کولې چرچ چې دا سړی مرتد شوی دا سړی شوی مرتد شوی یعنی د علوم لارې بندوله د تحقیق لارې بندوله دو انټیټیز ماره د وجود کې راځي دو سپریټ انټیټیز دو سپریټ وجودونه یو سټیټ یو چرچ یو سټیټ یو چرچ چې د دنیا معاملات د سټیټ ذمہ داری ده د دین معاملات چې اصول چول بیا چالي موري د چرچ دا دنیا معاملات کې چې کوم خلک استه دي چې په کوم خروج ورنیو کی نو الته وزیر ای ورته معاف کوي دولی کده راسي نو په دغه زمانہ کې سم مصلحین پیدا شو عیسایانو کې ریفارمرز پیدا شو هغه کې مشر چې د هغه نوم مارټن لوتر کینګ نه تاسو نه دی
مارٹن لوتر، سینٹ مارٹن لوتر. سینٹ مارٹن لوتر چې راغی هغه بغاوت وکړ د چرچ نه. هغه څه چلو هغه د چرچ او د پریس نه بغاوت وکړ. وې دا چرچ کوم تصور د عیسایت پر کې دا نه دی، دا دوی خود ساخته دي، دا دوی سره خود ساخته دي. هغه وایي چې د بایبل تعلیمات څه شي، د بایبل تعلیمات دا صرف یو څو ریچوالز نه دي، دا سیستم دی. دا څه شي؟ دا سیستم دی، کمپلیټ کوډ دی. چونکه د بایبل یا د عیسایت متعلق خو تصور دا عام شوی خلکو کې چې دې تعلق صرف یو څو عبادت سره د نور سره تعلق معلوم کړ، دنیا معاملات سره نشتا. لہذا سینٹ مارٹن لوتر د تباغي ویل شو، ریبیلیس ویل شو. سو ویل شو ریبیلیس، اور د ګروپ ته پروټستانت ویل شو. دا ولې جواب پروټستانت معترضین یا محتجین، احتجاج کوونکی، پروٹیسٹ کرنا، احتجاج دے احتجاج کو کرنا تو چرچ په کردار باندې. خو د مارټن لوتر هغه چونکی ایکستریمیست په دې مسله کې ځکه ریښتینی چې سړی شي نو خو ایکستریم ته ځي، نو هغه ایکستریمیست هغه وې د بایبل د پوهې د پاره د پریست هیڅ ضرورت نشته. اولی چونکی پریست د ګندګۍ مرکز جوړ شو، نو داغه د پریست نه دومره نفرت کېده چې هغه د بایبل د پوهې لپاره د پریست هیڅ ضرورت نشته. هر یو سړی په خپل عقل د کوشش کوي چې بایبل باندې ځان پوهي. هر یو سړی په خپل عقل کوشش کوي څو کی په بایبل ځان پوهي. نو هر کې همه سو هر کې همه هغه شروع شو د بایبل خپل تشریحات شروع کړل. دا ولیکه چې هر یو سړی د متبعینو کې هغه شروع شو کړ د بایبل. اوس بلا علم چې د بایبل تشریحات کول هغه بل فتنه جوړ کړه، هغه څوک هغه بل فتنه جوړ کړه، دومره کنټرډکشنز پیدا شول. ځکه یو سړی خپل اپروچ یو شانه، د بل سړی خپل اپروچ بل شانه. لکه موږ دور کې موږ مسلمانان دغه مرحله ته تیریږو، هر یو سړی د خپل مزاج مطابق د قرآن تفسیر کوي. ها نو دا فتنه بدل د سینٹ مارټن لوتر فکر دی صحیح. لہذا خلق د عیسایت ته باغیان شو، د دې تشریعاتو په حواله باندې خلق د عیسایت ته باغیان شو. لا مذهب شو او تصور ورکو د سیکولرزم، د سیکولرزم. خدا سیکولرزم دا اصل کې علمی خو دی، عملی نه دی. یعنی تیوری تر حواله پر کافی دی، خو د عمل په اعتبار باندې د عمل په حواله باندې یعنی 100% دی، پریکټیکل نه دی. او دغه وجه دا ولیکه، او دغه وجه چې دای ته ضرورت پیښ دی چې ون نیشن انډر ګارډ. دا ون نیشن انډر ګارډ دا سیکولرزم خلاف دی. سیکولرزم په خدای تصور دی ون نیشن انډر ګارډ نمبر 1. نمبر 2 د دې پریزیدنت یا گورنر چې حل پوښتای نو څه کوي په بایبل باندې لاس کې دا سیکولرزم. د دې پریزیدنت کوم جرم کی کنفیشن کوي کوم ځای په چرچ کې. هغه زموږ ملګری چې څنګه زموږ ملګری څنګه زموږ لیډر دی هغه صحیح، هغه چې خپل چارو کنه بیا چرته چلته صحیح. ها هغه الته خپل کانسټیټیوشن بایبل باندې صحیح. بلکې وګوره د سیکولرزم د مرکز د برتانیا کوم ځای برټن هغه په بایبل لاس کې حل څنګه نه وسکه، حل کې نه وسکه په بایبل باندې. او نه صرف دا چې بایبل باندې لاس کې بلکې البته ملکه چې کوین هغه ته ویل هیډ اف سټیټ هم ده، هیډ اف چرچ هم ده. at the same time هغه هیډ اف سټیټ هم ده، هیډ اف چرچ هم ده. نو پته ولګي او اصل کې موږ مسلمانانو تر سیکولرزم ضرورت نشته، ځکه د سیکولرزم د دغه ټولګه د ډېر اهم ټاپک دی چې باندې روزانه پاسه لیکچر کوم چې هولیوک د تصور کله نه پیدا کړ. د دې باندې هولیوک د سیکولرزم باندې دې باندې ما کتاب لیکلی او اوس چاپ شوی دی کوټه ډاکټر صاحب چاپ کړی دی. د کتاب نامه ده
بنیاد پرستی سیکولرزم اور اسلام اردو باندې بنیاد پرستی سیکولرزم اور اسلام. نو دې دنیا ته سیکولرزم ضرورت ځکه پیدا شو چې په مختلفو حوالو باندې انسانان سره زیاتی کېدل. دا تولیک چا سره د مذهب په نامه زیاتی کېدل، چا سره د ریس په نامه زیاتی کېدل، چا سره د رنگ په نامه زیاتی کېدل. د دغه زیاتی د ختمولو لپاره د تصور ورکړل څه د سیکولرزم. د سیکولرزم معنا چې انساني بنیادونو باندې ټول خلک مساوي دي. په انساني بنیادونو ټول خلک مساوي دي. نو دایته خو ضرورت شته. موږ ته ځکه ضرورت نشته چې په اسلامي بنیادونو ټول انسانان بنیادي ټول مساوي دي. په افغانستان کې کوم څه کان چې اوسېږي دا غي بعینه هغه راځي کوم چې رقمدار مسلمانانو کنه دي، بلکې په بزنس باندې دا زیاده قبضه ده. کابل کې ټول نقد دکان ته شاده ها نه سکان انوان. بلکې زما په خیال موږ مسلمانانو کوم بیا دا چل چې موږ سره کم خوا کې انت یعنی زموږ ملکونو کې کوم هندو یا څه کوسيږي هغه د خپل مسلمانانو قبله کې زیات احسانات کوي ورسره. صحیح موږ وایو چې د اجنبیت محسوس نکړي تصویر کوي ها، بلکې دا څنګه موږ موشي خلک دا ته تحفظ ته ولاړ دي څه نه وایي تصویر کنه. نو دې وجه موږ وایو چې سیکولرزم نور خلکو ضرورت دي او مسلمانانو ته ضرورت نشته. ځکه نشته چې اسلام د سیکولرزم نه زیات حقوق عام انسانانو ورکړي. نو بیا ضرورت سره خدا خبره دا خلکو سره سوال وکړي. هندو ته ستو راغلي کابل ته کړي ته نو ته ویل مام جهاد کړی دی په صحیح ده. یعنی جهاد خو مين زغم د انورټر خلاف څنګه دلل دغه ته مجاهدین کې دا اوسنن په اصلیا کې هغه سیدنی پیس پرایز ورکړ ډاکټر حنان اشراوی او فلسطینی لیډر من اخذ اډر هاوس پوکم لګا ډاکټر حنان ای کرسچین دی اصل کې اداس يهوديانو بهر احتجاج کو اوی باندې ډېر ځلګه خبره صحیح وې دا هو فلسطین ټیررست او دا د افغان کې د ډینګلې څو نو پته ولګي چې نه صرف تر فلسطین مسلمانان نه بلکې عیسایان چې فلسطینیان هم لګي درجه د جوړ صحیح لکه چې په وطن دی راشي بیا په تر مذهب خبره نه پتی چې په وطن دی راشي نو چې روسیان ناغله وي نو سره د مسلمانانو مالې وته کې انډوانه مخته ټولې نو واپس خپل سبق نو بزادینه پته ولګي چې د سنت مارټن لوتر کوم فلسفه وا هغه موږ اوس شروع کړی دا چې قران باندې هر سړی ځان د خپل عقل مطابق پوری شي. نتیجه به سي چې خلک به د دین نه باغی شي. تخبر مطابق نو څو جماعت کې قرآن شریف پیښې څنګه پر د تاسو باندې ځان سړي ناسنه دته سبب ته چې هغه تصوف نو معلومات کوي نو ناس ما په غرض نیولې نو ما تاسو داخله راوځي ما خدای د ایمان دي چې په شی ونفر ته په کوی په شی مسله کوي بس هغه ته دغه جوړې چې په سر کې د مسجد څخه او بس بس په هغه ته څه څه وخت ما ته واسطه قل من كان عدوا توقوا يا سوچ وی عدوا دشمن د جبريل نو الله دشمن دی فإنه نزله تعالى تعالى نازل کړه دا قرآن على قلبك فضلستا باذن الله په اجازه د الله مصدقا په دې حالت کې تصدیق کوونکې لما دا کتاب بینه دې چې د نمخ کې او هدن هدایت او بشرا بشارت دې مؤمنین مؤمنانو لپاره من کان عدوا هغه سوچ دشمن د الله او ملائکته د فرشتو د الله ورسوله د پیغمبرانو د الله او جبريل د جبريل و میکائیل د میکائیل فإن الله نتاکی سر الله تعالی عدو للکافرین دشمن د کافرانو دی ولقد انزلنا تاکی سر نازل کړو مونږه الیک تا آیاتنا بینات واضح وما یکفر بها ان
انکار نکئی دینا الا الفاسقون مگر بدماشان او ناکار خلق او کلما غادو غادل آیا کل چم دی وعده کړی دی وعده نبذو نو غرزول دا وعده فریق منهم یو ډلې دوی پاسداری نه کوي بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر دوی لا یؤمنون ایمان نراړي ولما جاءوا کله چراغ دوی تا رسول من عند الله د جانب د الله نه مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی او دا کتاب چې کوم دوی سره دی نبذا او غرزو یو ډلې دا کسانو نه چې ورکې شو ورته کتاب سیو غرزو کتاب الله د الله کتاب یعنی د يهودو ډله چې کتاب ورته ورکړ تورات کوم کتاب غرزو قران غرزو وراء ظهورهم رسل شاگانو کأنهم لا یعلمون پداس انداز لکه چې نه پوهېدل چې دا د الله کتاب دی اوس دی اوې پیغمبر علیہ السلام ته ویل نه مونږ ستا پیغام ته وګ نشو کې خو دې مونږ سره سليمان د زماني کتابونه دی هغه مونږ لپاره کافي دي سليمان د زماني دا مونږ چې څه کوو دا سليمان د زماني د کتابونو مطابق کوو الله تعالی ویل سليمان د زماني کتابونه ساحران نه کړی واتبعوا ادیفالو کړه دې ما هغه شیطان الشیاطین چې لستبا شیطانانو کوم شیطانانو ساحران شیطانان نو مراد دي ساحران جادوګران علا ملک سلیمان په زمانہ سلیمان کې وما کفر سلیمان کفر نو کړي ولکن شیاطین خدا ساحران کافران شو يعلمون الناس السحر چې تعلیم به ورکو خلق ته د سحر وما انزل اضیفالو کړي دې ما اجه انزل علی الملکین چې ورکړي شو نازل شوی نه ورکړي شو چې ورکړې شو یعنی تعلیم ورکړې شو علل ملکین هغه دو لوی عالمانو د سحر ته د فرشتي نه دي علل ملکین هغه دو لوی ساحرانو ته په بابل خان کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت نه د دوه جادوګران بابل کې وما يعلمان من احد ادي دوانو بتعلیم نور کو د سحر اچا حتا یقولا مگر پس داغه چې ورته به وې انما نحن فتنه تاکي سره مونږه فتنه محبوبه دې سره لفظ د فتنه محبوبه مونږ یو محبوبه فتنه یو او دا معنا مونږ کوم نه راغسته ده انما اموالکم واولادکم فتنه الله تعالی فرمایي تاسو مال او اولاد دا یو محبوب کسب دی دا څه شي مدلته فتنه په معنا ده فتنه محبوبه چې مونږ یو ټیسټ یو خدای ډېر ښه ټیسټ دی ها فلا تکفر لهذا تنکار مکو د ذکر د دینا فیتعلمون نو خلق ذکول منما د دو جادوګرانو نامه هغه سحر یفرقون چې جداواله به راوست داغه په ذریعہ بین المرء د سړی او د خزمیس کې وما هم بضارینا انو د ضرر ورکون کې په دې سحر باندې اچا ته الا باذن الله مگر په حکم د الله نو د اثر په دې کې الله تعالی کو دی اثر دې کې لکه پزارو کې د مړو د اثر چای کړي الله تعالی دا سحر باندې کوم اثر چې مرتفی دام چای کړي الله تعالی دا یو ټیسټ دی جادوګران دا تعویذونه کوي کنه کوي دا خوشم کوي کوډي وي ورته مینا مېړه ذکر ويتعلمون ما يضرهم ايتعلمون دای بذک ولا شی يضرهم چې دیله ضرر ورکو ولا ينفعهم نفع ورکولا ولقد علموا تاکي سره دوی په دې پویو لمن اشترا او چې چا واغست دا شی مال په دنیا کې یعنی دیکھو ماله فی الاخرته من خلاق نشتر در په آخرت کې څه ولا بیس ما شرو بانفسهم دیر ناکار به هغه شی چې دی پاګې باندې ځان خرڅ کړو خرڅلو معنا یعنی ایمان خرڅلو بدتر سحر کې لو كانوا يعلمون کاش دې پوهې دې ولو انهم امنوا کچره دوی ایمان راوړې وتقوا ځان بچ کړو د دین روا او د ذکرنا لمصوبه نصواب او جزاء من عند الله د الله جانب نه خیر دا ډېر بهتر وا لو كانوا يعلمون کاش دې پوهې دې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا الحمد لله القران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ